السلام علیکم شمس آزاد او بیا له یو ویډیو سره ستاسو په خواږه خدمت کې حاضر شوم. خوږو کتونکو له داسې وخت څخه چې کوم په ډیجیټل میډیا باندې بحث روان دی چې بنګالیانو د جمهوریت حکومت بجای فوجي حکومت په ملک کې تسلیم کی یعنی امرانه حکومت یې راوستی. خو دوستانو بنګالي چې کوم قوم دی دا یو مذهبتي قوم دی. کله هم چې تاسو د بنګالیانو تاریخ وګورئ نو بیا به تاسو ته معلوم شي چې دا قوم هر وخت مذاهمت کړی دی، د خپل حقوق دپاره جنګېدلی دی او کله هم کله دوی لیډر غلطه فیصله کړې چې دا د لیډر په خلاف راوتلي دي. او اوس کوم موجوده پاکستان دی دا هم د بنګالیانو مرهون ملت دی. پاکستان چې کوم مسلم لیگ په 30 دسمبر په 1906 کې په ډاکا کې ماډرن ایجوکیشنل کانفرنس کې د آل انډیا مسلم لیگ کوم انعقاد شوی دی دا هم بنګالیانو کړی دی. او دا کوم کانفرنس شوی دی دا د ډاکې نواب خواجه سلیم الله خان بهادر په کله کې دا کانفرنس شوی دی. دا نوم هم نواب صاحب په خپله ورکړي چې آل انډیا مسلم لیگ او دغه بعد بیا مسلم لیگ جدوجہد جاری کړی دی. او کوم چې 23 مارچ 1940 کې قرارداد پاکستان پیښ شوی دی دا هم یو بنګالي پیښ کړی دی چې مولوي فیض الله ته د نوم وي. دغه مولوي فیض الله خو چې د بنګالیانو لیډر وي. دغه مولوي فیض الله خو چې په 1941 کې وایسرای دی د نیشنل ډیفنس کونسل ممبر واسی نو مکمل بنګالیان د په خلاف راوتو مظاهرې شروع کړي. دوی د زر تر زره د مسلم لیگ عہدې ته استعفا ورکړي. نو دوی په دا مجبور شو چې د بیرته هغه عہده یې لکه او له بنګالیانو څخه معافي وغوښتله. یعنې د هغه مزاحمتي قوم دی چې دوی کوم هیرو کوم لیډر و د هغه په خلاف هم دی راووتو د احتجاج وکړي. او دغه بعد چې کوم ستا په پاکستان کې خواجه نظام الدین دی د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوی دی. دا هم د بنګال سره تعلق لري. دا د پاکستان په بانیانو کې دی. په هغه عظیم شپږ کسانو کوم کسانو پاکستان آزاد کړی دی. دغه رنګ حسین شهید سروي دی چې هغه هم بنګالي دی. هغه هم په دا خاص 7 کسانو د پاکستان په بانیانو کې شامل دی. یعنی دا کوم موجوده پاکستان هم دوی آزاد کړی دی. دوی جوړ کړی دی. د دوی مزاحمت وي. دوی راوتلي ول د انګریز په خلاف او دا ملک آزاد کړي. او کله چې په 1970 کې انتخابات وسو د انتخابات بعد په ملک امرانه نظام او دغه له مخه چې کوم امرانه نظام راغلی دی تر ګردو زیات مزاحمت تر ګردو زیات مخالفت یې بنګالیانو کړی دی. په 1970 کې چې کله امیر دا وغوښتل چې تاسې د مشرقي پاکستان او د مغربي پاکستان تر مابین زه ناست قدر وکم او دا جوړ ټول وسي او وزیر اعظم به یا له مشرقي پاکستان راسي یا به له مغربي پاکستان راسي. هلته هم شیخ مجیب الرحمن او بنګالیان دغه شي مخالفت نه دی کړی چې موږ وزیر اعظمشپ غواړو. هغوی د دغه شي مخالفت وکړي چې د امیر په دې کې څه کار دی. موږ په خپله جمهوري خلک موږ په خپله سره کښېنو. نو په دې کې چې کوم یحیی و هغه 2-3 واره بنګال ته ورغی مګر بنګالیانو دته یو اهمیت نه کړي ورغه او ستا په دې کې یو کار نشته. دا تاریخي خبره مجیب الرحمن وکړه چې فوجي تله د سیسټم څخه لرې شه که چیرې ته نسوي لرې نو دا کېدلی شي چې بیا موږ یو د بل مخان نه سره وګورو. او بیا یې وکړل هغه ملک چې دوی آزاد کړي دي قربانیان یې کړي هغه ملک کې نو بیا هغه ملک دوی د امیر له وجې څخه مات کړي چې وروره موږ امرانه نظام نه منو موږ جمهوریت غواړو. اوس کوم پاتې شو شیخ حسینه واجد چې دا بنګالیانو پر دې باندې اعتماد وکړي چې دا جمهوري ښځه ده او 4 واره د ملک وزیر اعظم کړه. کله چې د امرانه فیصلې شروع کړي د یو لابي جوړه کړه په ملک باندې قابض شوه نو بنګالیانو په دې سره خلاص وي چې موږ باندې بیرته یو امیر قبضه کړي د په خلاف مزاحمت شروع کړي. د اول ظلم دا وکړي چې په 2018 کې د هغه کوټه بیرته بحاله کړه چې کوم کوټه کې د 1971 په جنگ کې د پاکستان په خلاف د بنګال سره د وفاداري دپاره چې کوم خلکو کردار ادا کړی وي هغو بچیانو ته په ملازمت کې 50% کوټه یې هغو ته ورکړه. نو بنګالیان سټوډنټ د دغو په خلاف اول راوتو چې دا د ظلم دی دا ظلم نه کېږي کوم چا حق وي هغه ته د حق حاصل سي. دغه بعد دې ښځې سختې فیصلې وکړي چې د دې رویه د امیر وه د دې رویه د قابض غوث یعنې زه پر دا ملک باندې قابض یم زه د شیخ مجیب الرحمن لور یم نو لهذا له ما سره څوک سم نشي کولی. هغه بنګالیان د دې په خلاف راووتو 300 کسان 400 کسان په دې جنګ کې مړه سو په دې مظاهرو کې شهیدان سو. دغه باوجود هم دوی له خپله ګزه څخه نه لړل. بیا هغه شیخ حسینه واجد وه چې دون موقع نه سو میلاو چې د څو خبرې خپل قوم ته کړي وې دا له ملک څخه بدل سو بلکې وتښتېدله په 45 منټو کې اندر دا له ملک څخه ووته. او هغه شیخ مجیب الرحمن دا یو دنیا ته ښکاره کړه او خپل لیډران ته ښکاره کړه چې موږ هغه خلک یو چې زموږ کوم هیرو وي بابا یې کوم وي هغه هم دغه مجسمې هم موږ راتسې کې هغه موږ وسوځلې هغه موږ ونړولې. دا ښکاره کوو چې موږ په ملک کې خپل حقوق د جمهوریت څخه بلاتر یو شی موږ نه منو که چا د جمهوریت
او زموږ د حقوقو په خلاف کار کولی یا په موږ باندې امرانه سوچ لرلی د هغه به دغه حشر اسکم د شیخ مجیب الرحمن هغه دی. یعنې موږ بابا کوم هم نه وبخښي نو عام لیډر عام سړی خو موږ نه بخښو. نو لهذا بنګالی یو مذهبتي قوم دی، هېڅکله نه فوج لکوي په خپل ملک کې، نه بل داسې امیر لکوي چې کوم چا امرانه سوچ وي